بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمند مسلمانانو، نن تاسو سره زه یو اهمه خبره شریکوم. دا یو ملګری سوال کړی دی چې یو کس دی او هغه په پوسټر باندې د کتاب شکل ویسته دی او په هغې باندې القرآن لیکلی دی. نو آیا دغې باره کې چې دی تاسو څه وایئ؟ نو زه به دې ملګري ته دا ووایم چې دا کم کس چې په دې پوسټر باندې دا کتاب ویسته دی او په دې القرآن لیکلی دی، نو دا انتهایی خطرناک خبره ده. خدا روټ اخلاص مولیان، دا د الله د دین دشمنان مولیان، دا د الله د دین باغیان مولیان، دی د الله د دین دشمنۍ ته بړې وهلي دي. دی خو بس چې د خپل وډ دپاره هرې خبرې ته چې دی تیار دي، د قرآن بې عزتۍ ته تیار دي، د مسلمانانو تکفیر او تذلیل ته تیار دي، خو چې عوام صرف دوکه کي په دې نوم باندې چې زمونږ دا کتاب قرآن دی او دې له څه ورکوي؟ اوټ ورکوي. دا لوی اهمه خطرناکه خبره ده. ځکه که دغه کتاب دا قرآن شي مثال په طور، نو د دې کتاب چې بیا څوک مقابل ودرېږي د هغه به حکم صحیح، دا مولان به بیا په هغه باندې د کفر فتوا لګوي. ځکه د قرآن مجید مقابل ودرېدل خو کفر دی. د دې نه بله خطرناکه خبره شته؟ بله خبره دا ده که دا قرآن چې دغه کتاب ته دې چې ورته قرآن وایي، که دا واقعي د الله قرآني، نو په دې باندې بیا د دې د مشرانو تصویران باندې او دا قرآن مجید کې لاندې راځي، نو دا اهانت د قرآن کې راځي او که نه راځي، دغه مستقل ځان له یو کفر دی چې کم سړی د قرآن مجید سپکواله کوي، قرآن مجید اهانت کوي، د قرآن مجید بېعزتي کوي، دا په اجماع د امت کافر دی. آیا دا کفر دی که نه دی بیا؟ او بله خبره دا ده که دا کتاب قرآن نه او دیو ته قرآن لیکلی دی، نو دا ځان له کفر دی. ځکه غیر قرآن ته قرآن ویل دا کفر دی. نو درې خبرې شوې. یا خو که دا رښتیا د الله قرآن نو دې مولانو نه دا تپوس کوم زه چې آیا د دې مقابل چې څوک ودرېږي تاسو په هغه څه حکم لګوئ؟ او دې قرآن له چې څوک بیا ستاسو دې کتاب له چې تاسو ته قرآن وایي دې له چې څوک اوټ نه ورکوي، د دې په مقابله کې بل چل ورکوي، تاسو په هغه بیا څه حکم لګوئ؟ د الله ظالمانو د الله نه ویریږئ. او که دا ستاسو جو دې کتاب ته تاسو قرآن وایي، نو په دې باندې بیا ستاسو د مشرانو تصویران له پاسه راځي او دا قرآن لاندې بیا، او په دې که دا د تاسو د وجې دا کتاب قرآن دی، نو د دې ستاسو د پارټۍ نه سیکان هم ودرېږي، نو سیکان ستاسو سره په قرآن څنګه متفق شو؟ او د یو خبره بله خبره دا ده که دا تاسو چې ورته وایئ چې دا چې دا کوم کتاب ستاسو د مشر پې القرآن لیکلی دی، که دا قرآن نه نو قرآن ته غیر قرآن ته قرآن ویل دا به کفر یو که به کفر نه یو تیوالی. خو زه مسلمانانو عوامو مسلمانانو له خبرداری ورکوم چې تاسو د الله نه ویریږئ. دا د فضل الرحمن پارټۍ والا دا د الله د دین دشمنان دي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس دشمنان دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت منکرین دي، دا بدعتیان مشرکان. د دې مولانو نه ځان ساتئ، جماعتونو کې مه پرېږدئ. دومره چې کوي داسې لکه څنګه چې د دې مشر خوب لیدلی دی او وی دا انتخابات دې وروسته شي، ځکه چې هغه ته پته ده که زه لاړم نو عوام زما هغه خلک چې دی زما ملګري که ورښکاره شو نو عوام یې په کاڼو ولي، په چپلو ولي. دقه شانتي دا سړی او د ملګري چې دی په کوڅو کې پرې نه دی. دا د الله د دین دشمنان دي، د الله د قرآن دشمنان دي. بل کتاب عام کتاب اخلي او په دیوالونو لیکي او خلکو ته وایي دا قرآن دی، دی به الله له نه ځي. خو چې کوم سړی د الله نه یره نه کوي او هغه ایمان وبیني نه بیا داسې د بېمانۍ کارونه کوي، نو مسلمانانو دې خلکو نه ځان ساتئ. دا په جوماتونو کې مه پرېږدئ، سلام پې هم مه کوئ د فضل الرحمن پارټۍ والا باندې، ځکه دا د دین دشمنان دي. د قرآن مجید بېعزتي کوي که نه کوي؟ چې دا کم کتاب دی ویستی دا ورته قرآن وایي، نو په دې قرآن بیا دې څومره بېعزتي کوي؟ دا بیا په دا پوسټرې ماشومان نوشه کې په ډیرانونو کې بیا پروت دي. دا کتاب بیا په ډیرانونو کې پروت دی، دوی دا قرآن دی. دا کفر نه شو؟ ستا د مشر تصویر پې باندې راځي، د ښځو تصویران پې باندې راځي، د سیکانو هندوانو تصویران پې پوسټرو کې بیا باندې، دا کفر نه شو؟ او د دې مقابل کې مسلمانان راځي هغه ودرېږي، نو تاسو مسلمانانو باندې فتوی لګوئ؟ د الله نه ویریږئ، د الله د دین دشمنانو، د الله د دین باغیانو. الله له به نه ځئ، د الله عدالت به یو ورځ لګي جمعیت علما والا
او تاسو به وی خبرې د دې چې کوم دجل تاسو د عوامو سره کوي کومې دوکې تاسو عوامو لور کوي تاسو به د الله په عدالت کې بیا د دې څه کوي یوې خبرې جواب ورکوي توبه طایب شي د الله نه ویریږي د الله غا درمنه او خطرناک ورځ چې کومه ده هغه را روانه ده بیا به ګورئ دا بانی به ونی د اقتدار سوچ پرېږدئ او د قرآن مجید خدمت شروع کړئ قرآن مجید د اوټونو دپاره نه دی راغلی چې ته خلکو ته چې قرآن اوټ ته محتاج دی اوټ ورکړه راشه او قرآن مجید درسونه شروع کړه خلکو ته د پیغمبر علیه السلام سنت خلکو ته ښایه او د قرآن د دشمنیو توبه وباسئ وما علینا الا البلاغ